بسم الله الرحمن الرحیم باب الاخلاص. دا باب د په بیان د اخلاص کې و احضار نیت او نیت حاضرول، یعنی نیت صحیح کول، نیت حاضرول همدا چې ته په جمیع الاعمال په ټولو عملونو کې ول اقوال په ټولو اقوالو کې سړی اخلاص نه کړو خو ورکی چې نیت حاضر وي هغه ټیم کې بل طرف ته توجه نه وي بلکې د مقام مراقبې په حالات کې همدا شی ته ول اقوال کوم خبره کوي هغه سره د اخلاص وي او نیت ورکی برابر ول احوال البارزه والخفیه پټ حالات کا جوات حالات وی هر حالات کې سید اوسی. قال الله تعالی الله تعالی فرمای وما امروا الا ليعبدوا الله او خلق ته حکم نو شو صرف د دې خبر شو کنه سدي الله عبادت کوي ودکی مخلصین له الدین الله د پر دین خالص کی نور شي ملاوت فکی ونه کی حنفاء او پدې کې د حق طرف ته میل کیدون کی د باطل نه ويقيم الصلاه د حکم ته شو زمونږ د قائموي ويؤتوا الزکات زکات ورکی وذلك دین القیمه امداد پسندید دین او سید دین. وقال تعالی الله تعالی فرمای لن ينال الله لحومها ولا دماؤها چې خلکو د کوم قربانی تاسو کوي کنه خدای پاک ته اختر ورځي الله ته نه رسیږي د دی ولا غوخه او د دی ولا ویني دا خو پته کیږي تاسو غوخه ولکن يناله التقوى منكم الله ته چیرسي الله چې کوم شیخ خو تاسو نه غادي تاسو نیت ته چې نیت پکې څه کوي تقوا دلته کې چې په معنی د نیت. وقال تعالی الله تعالی فرمای قلت تی ان تخفوا ما في صدوركم د تاسو په زړونو کې څه شیان د تاسو کا پټ کړي او تبدوه یا ظاهر کې اخکارای کې يعلمه الله په خپويږي نو په کار د زړه ول شي کم شان د مسیده ساتي پکې ګډ وډ شان ما کوي. خوځل د کې چې مخته حدیث د لبینې د عمر سی ابو حدیث دی د نیت سی کالی په باریک اکثر مصنفین حضرت د حدیث په شروع کې وروړي چې کتاب ویلو نامخ کې طالب علم شي خپل نیت درست کی او اخلاص پکې پیدا وکي. وعن امیر المؤمنین د حضرت عمر سی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی ابو حفص ابي حفص د کنیت عمر نوم بن الخطاب خطاب نه د ټکه کنه خطاب بن نوفل د نور نسل سلسله بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي على عدوي خندان رضي الله عنه قال دا فرمای سمید رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر سمنه ورید فرمایلی انما الاعمال بالنیات جزئین نست انما جشتر شي جزئین نست نشته د خبره ده د بش خبره ده چې الاعمال بالنیات د اعمال دار و مدار په نیت باندې دي سمانه چې عمل د لسیکی کی غنیت تی سوي کامل دی نیت خراب شو عمل کې دی خرابای رزي خودی نه دا مننه د خاکنه چې خنیت سره به بد عمل ته جایز شي لکه یو سړی د غیر زنا په خنیت باندې کومدي سره بیا ناجایز شي جایز نه ګرځي خنیت سره مطلب دې د کوم خشنه د په بد نیت ونه کې دا دي صحیح کدا مطلب ده. وانما لكل امرئ ما نوى هر سي د بغ نیت مطابق شان ملګي چې کوم دی نیت کړي فمن كانت هجرت الى الله ورسوله مثلا یو کس تکاغه هجرت الله رسول د پاره یا علم د پاره لړ بل شي د پاره په هجرت الى الله ورسوله ندی ولا هجرت بالا رسول تر تسمرل شي ثواب په اعتبار سره لکه دی هجرت الله رسول ته کړه نیت په کیدا کړه نیتن و اراده و قصدا هجرت الى الله ورسوله ثوابا وجزاء ونتیجه وثمره. ومن كانت هجرت لدنيا کا یسړي هجرت دنیا د پاره کړل کوي صحابي یو خځه د پاره هجرت کو نکاح د پاره ندی په کې څه ګنا نشته خو لکه دی د شی استعمال کو هغه د پاره چې دای شو دینی عملو شي داغه شان نشو لګوچته ځکه صحابه خلوی شان ځکه د شی ته خبره پکې راغله نور د مننه د ځا سره شان کې تنقیس رالو. ومن كان هجرت لدنيا يصيبه لو برسيږي بس د خدای قسمت خبرې سره د هجرت یو کچھ دنیا ګټه سفر د بالا لاړو کې دې شی ولا ورسیږي او کې دې شی نو ورسیږي او مراتین یا خځ د پر نکاح کول سره چین خو نکاح سره کی نه په هجرت اله ما هاجر الی دې هجرت مغه شي تشمرل شي کم شي طرف ته کړي دلته کې دوباره د خځ او د دنیا ذکر نه وروړو کنه چې په هجرت اله دنیا او مراتین د سینې وی ځکه چې دې شي کې استلزاز نشي کولای دې شي کې استهجان کیږي یعنی دا شی دوباره څوک نه ذکر کوي کنه دا خو مستکره شی د استکراه د پدې کې خوان نه کوي د کې استهجان د ذکر خنشي غنل ځکه دوباره نه کو ذکر متفقون علیه متفقون علی صحته.
او مخته کې ان په من کان هجرت الی الله ورسوله لو به دوباره ویل شي الی الله ورسوله ځکه هلته کې د الله او د رسول نوم نه استلزاز اخلي خوند اخلي دوباره د محبوب نوم ذکر کوي خوند پکې محسوسیږي همخته د حضرت نووي صاحب څخه کې وز د خای خاګنه چې رواه د حدیث شاری روایت کړی د امام المحدثین د محدثونو امامان دي دلته کې نون اضافت دی وجنه غرزیدل دي څوک څوک دي ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبه الجعفی البخاری یعنی امام بخاری نوم ده بسمه سلسله نسب د دویم څوک دي او ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضی الله عنه فی صحیحیهما دا حدیث په هغه دوه صحیح کتابونو کې ذکر کړی دي اللذین هما صح الكتب المسنبه چې د دوه کتابونه د قران کریم نه بعد په ټوله کتابونو کې صحیح کتابونه دي چې جوړ شوي دي تصنیف شوي دي خایو حدیث د بیان کو مخته نوري خبري خای وعن ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی الله تعالی عنها قالت عائشه سے روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمیزی چې یغزو جیشن الکعبه تیسیو لخکر بی د کعبه بنی به حمله وکي فاذا كانوا ببيداء من الارض خو چې کله د زمکی کې یعنی د ماکی طرف ته چیر مخته کیږي د کعبه طرف ته کنه نو ځای ته براشي خلی میدان وی بیدا خلی ځای ته ویل شي یخسف باولهم واخرهم ټول به غرق کړي شي اول نه ستر اخیره پوری ان څومره خلک دي کنه دا ټول پکې غرق شي ای شی ویزه کته پوسو کو چې د سی خلک غرق کیږي ګناه خو د صرف د حمله کوونکو د نور پکې ویلي هلاکیږي نه دا وسی قالت قلت یا رسول الله کیف یخسف باولهم واخرهم څنګه دا باول نه تر اخیره پوری ډوب کړل شي زمکه کې او فيه مسواقهم دي کې بزرونه کې به خلک ومن ليس منهم او د سی خلک و پکې چې د کعبه پړنګولې کې بنوي شریک یا جنگ کولې کې قال پیغمبر سمین چې دی دنیا کې خدا خبره ہے کنه چې کله اور ولګي کې لوندو سره به وشم سیزي کنه چې کله اوبرا شي به د نه ګوري چې چا سره کېشته شته او کنيشته سړی غرق کوي بیا نه دی دنیا کې خو چې عذاب راشي کنه به کې عام خاص ټول پکې غرق کیږي خدا قیامت ورځ به دا خبر چې ګوننګار ته بازار مليږي چې کم نه خلک دي دا به خدای بیا بچ کوي غزای کې قال نو فرمایل چې یخسب باول ما اخر ټول به غرق کیږي زمکه کې بدنه کولای شي خو ثم یبسون علی نیاتهم ال قیامت ورځ به ټول خپل نیت مطابق را پسولای شي متفقون علیه هذا لفظ البخاری د بخاری الفاظ دي وانا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت عائشہ سے بوای قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایلا هجرت بعد الفتح چې کله مکه فتح شول غنه بعد هجرت نه کیږي ها ولکن جهاد و نیت جهاد او نیت جاری دي تر قیامت پورې او مختل وزستون پیر تم کله تاسو نه د طلب کړل شي کنه سید نه پیر په شکل کې روزي چې کله جهاد د پر امام اعلان وکي کنه چې ټول خرک روزي دي ته استنفار ویل شي نه پن پیرو ټول به سره وځي متفقون علی دلته ویل شي کنه هجرت و د پتی مخکینه بعد نه دي سمانه چې څوک هجرت نشي کولای ثواب نشته نه د توي کنه چې معنا هم نه دادا لا هجرت من مکه مکینه به هجرت نشته مدینه ته اخ یوزلی وشو کنه لئن سوار دار الاسلام څخه خو دار الاسلام شو کنه هجرت کم زنه کیږي دار الکفر نه کیږي وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال جابر صاحب نه دیرته فرمایي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ کې او غزوه کې فقالوا فرمایل شیخ خلکو تاسو خودل تما سره یې کنه ما سره الګاډي بونه تیر شوي غرونه بونه تیر شوي قسمه زینونه بونه تیر شوي تاسو ثوابونه مليږي کنه د سی خلک په ماکی کې شتا کنه او په غزا کې شتا چې هغه موږ سره لاړ نه دي خو هغه ته به دا ثواب مليږي ولی چې هغه د جنوم خو په امن کې کنال ته د کورونو حفاظت کې بیمارانو د پاره الته وسار شوي دي ان بالمدینه لرجالا فما کې مدینه کې د سی خلکم پاتې شوي دي ما سرتم مسیرن چې تاسو کم ځای بنې لاړ یې کنه ولکتا تم وادي په شال گاډي بنې تیر شوي یا غرب نه الا كانوا معكم اغا تاسو سره په اجر کې شریک وي حبسهم المرض اغا د بیماری دی وجنر نه دی رغلی لکه ځنه خلک وکيو کنه ضرورت د پر پاتې شي او فیرات الا شرکوکم په الاجر تاسو سره په اجر کې شریک دی رواه مسلم حدیث دی ورواه البخاري بخاري شو د سر ورجان انس رضی الله عنه قال انس به چې کله رجعنا من غزوه تبوک چې کله غزوه تبوک نه واپس ولو کنه مع النبي صلی الله علیه وسلم علیه السلام سره فقال مونږ یو فرمایل ان اقواما د سخلا کمشتا خلفنا بالمدینه مونږ نه رسته مدینه کې پاتې دي ما سلکنا شعبا چې کم زنګل بنی مولاړ شو یا لګړې بنیا لګړې بنی یا غروپکو بنی تیر شو ولا وادي یا الګړې بنی الا وهم معنا هغه موږ سره په ثواب کې شریک دي حبسهم العذر عذر دی وجنه نه دی رغلی عذر خو معاف دي کنه
ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وعن أبي يزيد، أبو يزيد نرويت دي نمسد معن بن يزيد نميجي بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون. دي كده خصيت چې د معن سیبم صحابي دي، يزيدم صحابي دي، أخنسم صحابي دي، کنه نیکه پلار او زوی ټول صحابيان دي، ځکه عنهم ضمیر التوي کنه رضي الله عنهم. قال د حضرت صاحب روایت کې یزید معن صاحب چې کان ابي یزید زما پلار څو دی یزید اخرج دنانیرا سروپی دنانیری رو بسلی يتصدق بها صدقه کولی غختلو ی چې جماعت تعالی ولته چا لاس کې ورګړو هن شي والا په وځه اند رجل فی المسجد مسجد په چاته مسجد کې چاته لاس کې ورګړو پجې ته زراغ لم فخستها مارا واخستلو هغه پاتې ته بها موزن سره روړلو. هغه ټیم کې خو ډیوی نه بلې دي کنه ډیوی چې ته الکترون ستور کې هغه سیدا چوک ده واس جماعت کې یو سړی وړي د ستیاره غونیوا کنه ویری کړلو دوی تیچ شو د دې زوای خپل زوی ته ور کړي خو دا مقصد نه څه د چوک بي خو هغه څه پیژندل هغه ټیم کې دوی مو زوای ده روپۍ ویر کړل دي کور ته روړلې سموته 4 روپۍ روګي دا ته څه چو دیر کې کسوري دولس دي دوه مو دیر کې کنه زیدو خرو کده ته نه در کول غونو خو موبایل چتیر کول وخت د سیلو بیا پاجې ته راغلم فخست مو خستلې پتی ته بیا کور تم روړل فقال متل والله ما یا کرتو مو خو ته در کول نه غختلو یې مو سره بیا دا خبره شروع کړه مو چې پیغمبر سم تیر شو دا خبره حل کو ځکه ستمو تر کړي سیدا کاده شوی دا فخاصمته ما دا پیساله یوړه غسره اله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ته فقال پیغمبر اسلام ته چې ما خپا کیږي زما پلار دی وی کنه چې یزید ته خیره ده چې ز ثواب د پر د صدقه ورکم کنه نه لکه تا د پر به ملویږي مانوي د چې کم تانیت کړی دی یزید ولکه او تا د پر وی کنه ما خسته چې د کمی روپیر خستی یا ما انت ته پکې څه خبره نشته نه جایز رواه البخاری. حدیث نمبر 6 میں کیا ہے وعن ابي اسحاق دا بس کنیت شلو پلار نوم یا زوینم ذکر شي خاص سعد ابن ابي وقاص نمیږي مالک ابن اوهیب بن عبد مناب بن الزهرة دا دو سلسله نسب بن تدرول خا زهرة بن كلاب بن ببن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه. د ذکر تاسو دا ابن ټکا وګورئ ځنه کې حمزه نه لیکلی کنه دي حمزه وصلی شي دا غورځي خا زنه زو کې بیا لیکلی شي کنه هغه حمزه بیا ال لیکل شي کنه څکله دوا علامین دوا نامي متناسل نه یعنی پلار بچي زوی نه ښه مور سره لفظ ولګي یا بل چو سره مختصي دا سعد بن وقاص صدا دا 10 مبشره کې صحابي د کنه کتاب په ورسم زری ور کړیو احد العشره د اغه لسو کسان یو کس المشهود لهم بالجنه چې د جنت گواهی ور کړی شي دا رضی الله عنهم. قال دا سعد سی وای جاءني رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ز بیمار و مکانه پیغمبر سم زما د تپوس د پارالو یهودی عام حجۃ الوداع چې د کم کال باندې حجۃ الوداع څه شی رخصتی ولا حج پیغمبر سم پکې رخصتی خستیو خلکو نه چې کېدې شي انده کال زنه شمره نو ما بیماری د پارالو من وجع اشتد بي درد ور باندې سخت شي فقلت مت چې یا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع چې د زما بیماری د درد دومره ډیر حد تر رسیدلې د ماتاره خو ګوري څه حالت کېما او دلی وانا زمال ولا سړی ما پیسې سره شتا شتمن یم ولا يرثن الا ابنه لي یا الا ابنه لي او وارث می سګنی صرف لور می ده نزه غواړم مکانه چې دا دومره ډیر مال د سکه اپ تصدقوا بثلث مالي د سیبو کو مکانه چې دا مال ول دوی حصے به صدقه کوم یو پکې پرې د ملک درې لکه دي 2 لک ور کما قال پیغمبر چې لاله د سیما کو د څنګه کې قلت مت چې پښتو چلو نیم مال به صدقه کما یا رسول الله قال او فرمن لا قلت مت چې پسلو یا رسول الله دریمه حساب صدقه کما کنه قالو پر چې دریمه بس ډیر د دوی دی پرې دوا الثلث دریمه سید او الثلث کثیر ډیر ده کنه یدې چې الثلث کبیر او کبیر به د سیرتوی چې ګوره کنه د ورثو د پر د مال پرې د خاده ولی چې سبب په خو گزاره روانه کنه که تو شیشه کې تش لاسي پرې دی ونه لاړ شي سیدا کې دی وکړي خو سبا د پر په خلکو ته لسونه کولای کنه لسونه بولنه سیاره صدقه را کوي لکه چې د سری د الله په نوم راکا ندینه خاده د چې د خپل کورنۍ خلک د چکه په ښه حالت کې پرې دوا پیغمبر علیه السلام ته سوي چې ګوره انک انتظر ورثتک تخپل وارثان د سپری دی کنه غنیا چې بي پروايي مالداري خیر د ډیر خدمین دي دینه انتظرهم عالتا چې فقیران او کله شان پری دی د کپپون الناس خلکو د بتلی کولوي چیرې 100 روپۍ خراکا لسونه بوګدی وینه کلنتن فکانه فقط نو ته چې ګوره په دې ځان پوي کا
ته چې کومه خرچه خرج کوي که نه د کور ولا خلکو باندې تبتغي بها وجه الله چې د خدای رضا پکې نیت کوي الا اجرت علیها په دې د ثواب میلېږي خبره ده چې پکې نیتونه نه کوي ثوابونه نیتونه نه کوي ځان باندې بوج غني مړه څه غم شروع د ښځه بچي اوس ولا راوړه روپۍ او خرچې ولا راوړه د سیمه ګڼه غم یې ولې ګڼي ځان باندې ثوابونه دپاره نه یخ دلته ځان دې لیونی کړي دي نفلونه کوي دې په ځای چې شکه ښه خرچه ګټه ثواب بدله میلېږي بیا چې حتی ما تجعل فی پی مراتک تر دې چې ته د ښځې د یوه نوړۍ په خولې کې ورکوي دې ثواب شته ده پی معنا ورکي د دویم پی خولې ته ویل شي ښه که نه پی نه ده د پی سي د پی انګلیش ولا پی نه د مراد څه پی ولا که به کیو ولا پی نه د مراد ښه که نه فی په ورکي پی په خولې کې مراتک دي ښځې قال مخته چې په قلت متي چې یا رسول الله وخلف بعد اصحابي چې آیا زه به د مرګرو نه وروسته پاتې شم یا همدا چې د ځان پسې مرګري پرېږدوم یعنې زه به څه شم مکې کې خپلو ملګرو نه بعد پاتې شم همداسې ونه څه شم لاړ به شم تا سره وغیره یا به تا سره شي او دلې خو تاسو ثواب دپاره ځئ که نه کله جهادونو کې ځئ کله چېرته ځئ زه خو د نه وروسته پاتې کېږم موږ ته ثواب شته که نشته چې اخلف بعد اصحابي زه خو ملګرو نه وروسته پاتې کېږم دې څه مسله ده قال تو فرمیل چې انک لن تخلف ته چې کله وروسته پاتې شي فتعمل عملا کم یو کار چې کوي که نه تبتغي بوجه الله رضا دې مقصود یې ورسره تلاشي کوي الا ازددت به درجة دې سره دې درجه اوچتېږي ورفعة قدر دې اوچتېږي او بیا ورته چې ولعلک ان تخلف ای ساده مخه پکې کېدی شي تا خدای پاک وروسته پرېږدي وروسته یې پرېږدي یوه خو دا معنی که نه څه د ثوابونو کې دې پرېږدي دا معنی ده چې ته به ژوند به د ډېر وشي تو نه ډېر څخه به وفات شي ته به بېله پاتې شي لکه دا شی ته څه یو که نه سات صاحب عمر ډېر اوږد پاتې شی و چې ولعلک ان تخلف کېدی شي ته ورسته پرېږدول شي یعنې زر نه شي وفات خط ته بک اقوام چې ته نه به ډېر خلک پیدي واخلي که نه دي نه به خلکو ډېرې پیدي خستې علم وغیره زده کولو خلکو ته نه ویضر بک آخرون نور خلکو ته د نه تکلیف رسېږي یعنې کافر وغیره ته بیا د وي چې اللهم امضي لاصحاب هجرتهم خدای زما د صحابه و هجرت پوره کې ثواب له روغ ورکړي ولا تردهم علی عقابهم په پوندې واپس نه کړي پوندې واپس نه کړي معنی یې چې نه کې محرومه یې نه کړي بیا وي چې لکن البائس بس غریب او فقیر محتاج څوک دي سعد بن خوله ده سعد بن خوله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاغونې ښه شی او ته غمجن شی و که نه یرسي له رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته غم کولو مرثیه خو پیژنې که نه مرثیه کې شعرونه نیل شي لکه چا باندې غم څه کوي هغه دپاره دې دیلی شي چې ان ماته بمکه ته مکې کې وفات شو هجرت نه پاتې شولو متفقون علیه وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر دي خپله نمه شه د ابو هريره ولا عبد الرحمن بن صخر ده رضی الله عنه قال ده فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم خدای پاک ته جسمونو ته نه ګوري چې بډۍ نه غټي که نه یې غټواړی کوي که ډینګ یې که لنډ یې او دې ته دې نه ګوري چې د بډۍ دې ښایسته ده او که نه د ښایسته شکل و صورت دې ښه دی او که نه دی ښه دې ته دې نه ګوري بډۍ ته دې نه ګوري ولا اله صورکم شکل و صورت ته دې نه ګوري چې شکل صورت یې څنګه دي ځکه زه دا خو ظاهري شیان دي څه معنا نشته الله سره الله ته د جسمونو څه ضرورت ده دومره ډېر دله پیدا کړي دومره ښایسته څه کوي په جسم دې ته څه کوي خدای پاک خدای دې دې ته ګوري که نه چې ته مې چی سره لېږلی نیت دې برابر که زړه دې برابر که ولکن انظر الی قلوبکم زړونو ته مو ګوري و اعمالکم اعمال مو څنګه دي رواه مسلمون ها د دنیا خلک جسم ته ګوري او شکل ته ګوري د چا اعمال ته ډېر وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه قال فرماره سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کو دی یو سړي په باره کې مثلا یو سړی ده کنه یقاتل شجاعه دې ته پر جنگي چې خلکو ته بهادر نه وي و یقاتل دې ته پر جنگ کوي کنه چې حمیه غیرت او ننګ کوي و یقاتل رياء یزان خدای دې پر چې کوي جنگي کی ايو ذلک فی سبیل الله کې کم یو کس د سیده ساغه په الله لاره کې شمرل شي یعنی دا خو یې سړی د یو شجاعت د پر جنگي بل ننګ وغیرہ قوم د پر بل د ریا د پر دې کې کم سړی بدسي پیغمبر سموي چې ګوره کنه کم سړی دي د پر جنگي چې د خدای دین او چت شي الله کلمه او چې بس د الله لري کې جنگیدل شو کوم سړی دي د پر څه نه جنگيږي ناغه د پر څه ثواب نشته وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قاتل کم سړی چې جنگيږي لتكون کلمت الله هي العليا چې د خدای کلمه او چت شي د الله دین غالب شي په هو فی سبیل الله دا مجاهد شمرل شي غزی شمرل شي ته ثواب مليږي متفقون علیه وعن ابي بكر ابو بكر بن نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان کله چې د دوه مسلمانانو سره کې مخامخ شي بسيفهما یو بل ته تور رخصتي نه کده سیالت کې کوم یو مړ شو کنه فالقاتل
قاتل والمقتول او د کومې مړ کړی دی په نار د دواړه به جهنم ته ځي ولې وځي زه تپوس ترې نه وکړو قلت متي چې یا رسول الله دا ولې داسې کېږي هذا القاتل چېرې د خو قتل کوونکی چې د خاص یو جهنم ته ځي قتل یې کړی دی په ما بال المقتول د کوم چې مړ شوی دی دا ولې جهنم ته ځي قالو تو فرمیل چې دی مړول کولو خو خو مخکې کړلو ځان نه کنه دا خو لګي اوس د بل وینه وسکي قالو فرمیل چې نو کنه حریص وندا ډېر په هرس کې وو علی قتل صاحب چې د خپل ملګری قتل کی خدای ځان نه مخکې کړلو د اوس بیله خبره د متفقون علیه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمای صلاه الرجل في جماعه کای کس په جماعت کې جمع سره منځو کې تزيد على صلاته دی اغه منځنه د جماعت ول منځ زیاتی کې کنه 15 شی 20 درجه د اغه منځنه فی سوقه چې بازار کې کړي او بیته یا کور کې کړي څومره تنه زیاتی کې 29 درجه تن د شل د پاسه اوس بزانی وی کنه د پاسه تل شي سوی کنه درې شي کې د شي څلور 15 شپږ شويش کې دل شي وبوي چې وذالک او دی وجه ده کنه خبره ده چې ان احدهم کله یو سړی اذا توزع او د سوکی پاسنه لزو اخیتره کې سره د سوکی درچ شي لحاظ ستې سمت المسجد به مسجد تراشی خود سي اراده سره چې لا يريد الا صلاه سره د منځ اراده وي لين هزو الا صلاه د کور نه منځ سره پر پڅولې لين هزو نه ير پڅولې سره منظر وستلې دلته نه لم يخط خطوه چې کله د سیالتي کنه دا یو قدم چې نو چته مگر وشته الا رفع له به درجه د سره یو درجه وچتیږي چې کم قدم وچتی درجه وچتیږي وسره او خود تعنه به خطوی ایو ګناتینه غرزي حتی يدخل المسجد مسجد نو زیدی چې مفرد شانو تلیکل شي فاذا دخل المسجد کله به مسجد تناوزي کله منځ ټیم خو منځ کې بدري کا منځ ته پر انتظار کې نه سیدا په منځ کې شمرل شي ته سیدا کانه په صلات دا په منځ کې شمرل شي مکانه صلات هي تخبيس سو پر د المنز ودرولې ور پرې نه پریګدي بچ والملائکه یصلون علی احدکم تاسو کې سړی د لپاره پرشتي دعاګانې کې د استغفار کم سړی د لپاره مادام فی مجلسه الذی سپری غزا کې ناس یصلی پی شرط لکه مونږ کړوي یا منځ د لپاره انتظار کې ناس وی یقولون پرشتي ته دا دعاګانې کوي اللهم ارحمه خدای دې باندې رحم وکي اللهم اغفر له خدای دې بخنه وکي اللهم تب علیه خدای ته رجوع وکي توجه ته ورکي ما لم یذفیه خدا به ثواب غټی مفریض کله غزا کې تکلیف نه ورسي تکلیف مناسه د یعنی ما لم یذفیه او د سینشیمات متفقون علیه وهذا لفظ مسلم وقوله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ته سینه هزو هدی سمانه تستخه مخکیا مصنف سیلیو کنه سکله مشکل لفظ شي به تاسو زبر زیرا خاين سدنه غلط نشي او سره سره تم معنی بیا خاين زنه ګورونو ټکو نین هزو هدب څنګه هو بفتح الیا ادای بنی فتحه ین د خاین والها ادای بنی با زبر ین ها وبالزائد زیبنیا زبر ال شی پیش ین هزه ین هزو معنی شه د یخرجه و ينهزه سلمون ذکر نه رو بصیر پویسی وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهما عبد الله سیبن داریوت فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر سم مخدی خدای پاک نه داریوت نقل کړی دی کنه د حدیث قدسی ویل شي پیما یروی چې خو پیغمبر سم نقل کړي د حدیث ان ربه دی الله تعالی نه تبارک و تعالی شي برکت ولدی او چته قال الله تعالی فرمای پیغمبر سم فرمایي چې الله تعالی د ویل دي چې ان الله كتب الحسنات والسيئات الله پاک ګناه ول شیانه لیکلي دي خېګړ ول شیانه لیکلي دي حلال او حرامي خیر دي او ډیر شاني خیر دي ثم بین ذلك به د توضیحاتم کړي چې دا خدي او دا بد دي فمن هم بحسنه کم سره د خېګړې اراده وکي فلم يعملها لیکن وای نه کړه صرف اراده وکړه خو صحیح اراده وکړه پټو کو نه كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنه كامله خدای په کوته ایوانی کې ځان سره لیکي چې دا تانی کوي وکړه وین هم به کبه د سره لګه شي اراده یا وکړه به اراده نه بعد فعملها اني کوي وکړه كتبها الله 10 حسنات خدای ولا لسنی کې لیکي کبه په کې اخلاص زیات الى 700 ضعف تر وسو پر لیکي کبه د سي نور اخلاص پکړه الى اضعاف كثيره د وسو نه پاسه نور د چند شو چند پنځه چند و در چند و د لیکي صحیح شو وین هم بسیتن کبه د ګناه اراده وکي فلم عمل لیکن ګناه کړي نه ده بیا وته خدای نیکی چلو نیکی وته لیکي چې ګناه اراده خو دې کړي خو دې نه کړ دا دی واخی ګړه وکړه چې ګناه دی ونه کړله فلم عملها ګناه ونه کړ كتبها الله عنده حسنه کامله خدای په کول نیکی لیکي وا وین هم بها کبه اراده وکړه په عملها ګناه وکړله نو خدای مې ربنی ده چې لز ګناه ته به نه لیکي وسو ته ولګي د نیکی په شان نه كتبها الله سیئه واحده د توسره ولګولو صرف یک یو ګناه ولې لیکل شي متفقون علیه وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال
د عبدالله بن عمر سے روایت ته فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي فرمایلی دا ته یوه خبره کوي که نه څه مخکې زمانې کې 3 کسانو روانو هغو څه کړي وو یوه ځای کې چیرې ته ورنوتلو خدای کارونه وو. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر 3 کسان روان شولو. افغاني ژبې کې وتلی شي 3 نفره راغلي دي روټۍ تیاره که نفر وتلی شي کسان وتلی شي. دا دی حدیث تل شي حدیث الغار د چیو دی ول حدیث کې د دې خبره بیان شي د کنه چې وا چیو د کهف غر وکنه غوله خبره پکې بیان ده لکه یو حدیث ته حدیث القرطواس وتل شي پیغمبر سم کې لیکلو خبره کړی چې تاسو څه خبره لیکما سید د حدیث الغار نه ویل شي د ځنه حدیثونو خپل نامي وي. حدیث جبريل لکه تاسو ته ویلو کنه مشکات شریکی ویل شي حدیث جبريل الله کې جبريل السلام راغلو دین ول خبره بیان کړی وي. حدیث الکلال وغیرہ شیخ خپل نامي دي چې دو کله لاړو کنه ممن کنه قوله متاسنه مخې امتونو کې دا خبره شي د حتی اواهم المبیت چې شپټیم شو کنه شپیره کینچ کړلو اله غارن ایوي چی وي د کله سړی بن شپه شي کنه وی چی ته ځون کې یخه غونې زویته مبیت شپیتل شيخه په دخلوه چی دي کې نو ته لفن حضرت صخره من الجبل برنه دی واجنه چی شي دی واجنه وا کنه یو غاټ پټ کونه صخره چټان تل شي دا ور بنې را پریوتلو غرنه فصدت عليهم الغار خدای کرونو چې دی بنې کونه را پیټ شول خله وته بان کړل. فقالوا دخل مانسکل سینه لا ينجيكم من هذه الصخره دی کونه تاسو څوک نشي خل سوال سیو دی دینه الا ان تدعوا الله چې خدای پاک نو غتنو کې بسوالح اعمالکم په نیک اعمال سره دی تل شي کنه خدای پاک ته وسیله کول په اعمال صالحه سره د خدای پاک نو وسیله په اعمال صالحه سره غختل شي په زوات صالحه سره غختل شي زوات صالحه منه نیکو خلکو وسیله خدای پاک ته مخکې کولای شي چې خدای په لینی په وجه ماته بخنه کې دا کار می آسان کې د غفلت نه می خلاص کی او د پلنی په وجه ته وسیله غواړي کنه د حقیقت کې دا په عمل په وجه شو کنه چې عمل نه وسی به سو خدای ولی دی کازه چې هغه په وجه باندې ځان ته نجات غواړي دی چې قال رجل من وسړي پکې چې یا زما پروردگار اللهم کان لی ابوانی زما پلار دی مورو شیخانی بوډاګانو کبیرانه ډیر وختي نشي چې شیخ شي بیا ورپسې زوړ شي ډېر کمزوري شي که نه چې ما په سبا ټیم کې یا کله چې شودې لشلې که نه وله پورې به مې بچی ته نه ورکولی ول به مې دو ته ورکولی وکنتو لا اغبقو قبلهما اهلا دونه مخکې به شودې ما چا ته نه ورکولی نه ښځې ته ولا مالا او داسې څه مال وه که نه بل چا ته مې نه ورکولو بچی ته به نه ورکولی او مور پلار به مې اوله کې مړول تې نه چې ورځې داسې چالو شو که نه زه وضو دپاره لاړم ډیکي مې راوړل شیان او لرګي مې راوړل که نه زه ناوخته راغلم مور پلار مې خوبولی شوي شپې به د شی د کولو اغباق دي تل شي که نه شاته شودي مو دي ورځ کې مسخوتان ټایم کې صحیح ده انده شته غبق یا غبق هغه شراب تل شي سبیګي خالص کی یې سپانه ابي طلب الشجر یې سوانو پسې لوړل یا بوټ ډکای پسې لوړل ډیر لري ورځي پنه ابي زی لري بوتلنه فلم اروح یا فلم اريح عليهما واخد بني نشم واپس حتى نمدود وخت خو بيولي شيو فخلبت لهما غبوقهما مودو ته شودي راولي شلې بيګي ولا فوجتهما نايمين سمو کتل د خو بيوليو فكرهت ان اوقظهما مور وی خول خنه وغنلو وان اغبك قبلهما اهلا او مالا او دامن غتل دون مخي خزو بچي ته یا چوتا وير ک فلبست سمون د سټیم تر کو سار ته ویلونو کاټ سار دی خولم نو القده علی یدی جم ودلوس کې نیولو انتظر استیقاظه هم روي خدل ته انتظار کې حتی برق الفجر سبعی شول سبعی پر وتا نو سو ایسو وسوبیت د مشمون مسویت ازواغونه یتزواغونه مو په خپو کې پرړیدل عند قدمی د مخپو کې ایز بچای بر تتللی کوله مو تروکا جوړی څه چغیږي در پسې مو تروکا خپو کې مغه کو ته بوز دي کی وایسه د څنګه خبره دوخو مشمون صورتي جوړی به سړی رويخيږي بډاګونو خو خوب ډیر نازک وی کنه او د دې سړی څه شکې دوخو مشمون تو بایت بل سړی خاصه خو بل خو بچای ته به شدیر کړي کاسه اسیا خو به ولو نوري بدلی شری لاد ویلی خال تکلیف کی کړو دا وګوره دغه تانه کې د نورو اسی خو به ولی دو اصل کې د سړی شي کې جذبي کې کله سړی جذبي کې سره شي کنه به ځون منی نه پیږي دي ته غلبۃ الحال ال شي کله کله سړی باندې دی و حالت غلبارو شي دي کې به ګونو نشته ده هیڅ پستې عذاب از دو بیا ریښ په شریبه غبوقهما یا غبوقهما د خپل شو دی وڅ کړل چې دا کار می خدای ته د پاره کړل الله من كنت پالت ذالک ابتغاء وجه خدای کا دا کار می تار آزاد پاره کړی کنه ففرج عنا نه دا غم مونږ نه لري کې مانخ نو پیه من هاذ الصخره چې کوم دی کانی کې مونږ اختیو
فانفرجت شیئا نو دا کاڼه ونه لرې شولو داسې دومره لرې شو که نه ډېر نه ولر شي چې رڼو ته راتلل شه رڼیو ته راغله لا یستطیعون الخروج منه وتل ونه نه شو لا غونې لرې شولو قال الاخر د بل سړي خدای نه غوښتنه وکړه اللهم ان كانت لي ابنة عم خدای زما تر لور وه كانت احب الناس الی ما ته ډېره خوښه وه وفي رواية ورد کې داسې كنت احبها ما سره ډېره مینه کوله که اشد ما يحب الرجال النساء لکه څنګه سړي ښځو سره مینه کوي فوردتها على نفسي هوی پرې کې فوردت على نفسي ما ونه ځان وغوښتلو چې ما ته ځان راکه معنا غلط مطلب یې نه طلب کو فامتنعت مني هغې ما سره دغه شرط ونه منلو منع یې کړله چې بیا څه شوله حتی علمت بیا سنة من السنین هغه ته قحصلي ورسېدله یعنې غریبه شوله جیبې خالي شو خرچه ورچه ورسره نه وه حتی علمت بیا سنة نکاحت ورباندې راغللو تکلیف ورباندې راغلو غریبانه راغله من السنین د تکلیفونو نه سنین دي تیلی شي کوم کلونو کې باران ونه شي فصل ونه شي اس فجاءتني ما ته راغله ما ته ویل شي یارې زه خو بس که روپۍ رکی به داسې وشي فاتیتو 20 و 100 دینار ما ته یو سل شل روپۍ دینار مې ول ورکړو دا خو ډېر غټ شوي که نه دینارونه او دا مو ته ویلي که نه چې دا روپۍ در کوم په دې شاله ان تخلي بیني و بین نفسها چې ما به ځان ته پرېږدي رکاوټ به نه جوړېږي ففعلت عادي ته رضي شو ویې کړل یې چې کله د شی ته رضي شو خاطر زه قدرت علیها چې کله زور باندې قادر شومه یعنی آلات نږدې شولو فی روایت فلما قعدت بین رجلي چې کله خپو منځ کې ولا کېنستلمه قالت ناغوي چې اتق الله خدای نه وډر شه دا کار ما کوه بس ښه نه دي دا کارونه ولا تفز الخاتم الا بحقه او دغه ګوتې مه متوه په سوا د حق څه منه زما بکرت مه زیل کوه سوا د حق نه څه منه نکاح نه بغیر د شی کار مه کوه که نکاح کوي بیا بېله خبره ده اذ فانصرفت عنها چې ما د خدای لحاظ وکړو پرېږدمه ونه لاړمه وهي حب الناس الی خو بیا راته خوښه وه وترکتو الذهب الذي اتیت کومې روپۍ میر کړې مو نو پس نه روغستلې دا روکه دا متوفیدل چې فریده بس په خپل حاجت راوله چې الله من كنت فعلت ذلك که خدای دا کار مې تعالی کړي کنه ابتغاء وجهک استر آزاد پر نه ففرج عنا ما نحن فی د کم غم کې مونږ خدای د مونږ نه لري کې فانفرجت الصخره کان ولا لګ نور کولا شلو خو غیر انهم لیستیون الخروج منه وتلون نشول ځای وو خو نه ډېر نشو وتل وقال ثالث دریم وی چې اللهم استاجرت اجارا خدای پاک ما مزدوران نیولی په روپۍ باندې چې ماته دا کار کوي واتیتهم اجرهم ما ټول د خپل روپۍ ورکړي اجرت خو غیر رجل واحد یو سړی وغه ته مې روپۍ نه ورکړي تر کله چې له د کم روپۍ مو سره څه پتی کېدل د پرې دیوالې لوړل وذهب چې دی ول د روپۍ مو سره پته لکه تاسو ته چوبني مزدوري وکړه کنه 3000 روپۍ در باندې روغللې ته د روپۍ نه ورکې ته څه چالو وکړل د 3000 باندې د 4 کې وخستلې چې چک می چک د ډیر کو به در باندې می کې وخستلې اوس 2000 لس میږي ته جوړي کې غاده ته 15 کولو بعد روشي ته وې 4 روپۍ خورو که 3000 روپۍ مو ته ته 15 میږي رو بس سره بو خوشول شي وګوره 3000 کې ته 15 میږي ته روکې دا څنګه دروکې چې ته تول روپۍ ملګولې تجارت کې اندشه ته خبر وزي کې وته کوي کنه فسمرت اجره دی غول روپۍ مزیات کړلې سمر تسمیر زیاتولې تل شي حتی کثرت منه الاموال ډیر مالونه جوړ شول په جانب د خین سټیم بعد ما ترالو په قال ویلو یا عبد الله د خدای بنده ادي لاجر ما روپۍ راکه کنه تول نه رکې فقلت ما تل شي كل ما ترى من اجر کدا ټول شین چې ته ګوري د میګي غړي دلته سوي لاړی دا وګوره د رما د تا روپۍ دي من الابل التکی وخان والبکر غواګانی والغنم بیزی او غړي ورکی غلامانو فقال غل شي عبد الله د خدای بنده لا تستاذ بي ما سره ټوکی ولیکې ما خو دومره روپۍ نه مخو مثال 3 روپۍ دومره غواګان د شین د کم زین راغلو هغه تل چې په قلت لا استاذ بي کازه چا سره ټوکی ټکارې ډیر نه کومه فاخذه كله هغه بیا ټول مولي سره نه وخستلو فاستقه بوت لفلم ترک منو شي سره ته شپري نګدولو لکه ته اوس دوره یو سړی دوره شنو کړو الله خو نه شاویر کړی د دوی میږي خو تو شي دوره غټه رمادر جوړ کړی یې څنګه د سجبا سړا وټولې رنه بوت للیار چیشه یو میږي یاره ته نه پرېږ دوله یې سمور بنې اعتراض ونه کو سره یو خرته پرې د موت سفریدا بس خپل شاید بیاي بي او دوره وته واخم کړي تکلیفونه کړي د منصرونه غختلو چیشه بچ الله من كنت فعلت ذلك لکه دومره شان می کړي ابتغاء او وجه کستر زده پر ففرج عنا ما نحن فيه د سمره تکلیف کی مونږ اخته د مونږ ټول لري کی فن فرجت الصخره چې کانت نه لري شول په خرج يمشون روان شغیزانه کورته پرتلو شو په موضوع شو متفق علیه